ځکه ګي چې پر یو انسان باندې یو مصیبت راځي، یو انسان باندې ناجوړي په کور کې راځي، نو الله تعالی دغه مصیبت او دا خرابي پر مال باندې کې پر دنیا باندې کې د هغه انسان د سره څخه هغه ناجوړي یا معلق مرګ هغه وایي، نو الله تعالی دا نقصان په دې مال باندې راولي. الله تعالی و مال ته نقصان پیښ کړي، لکه د موسی علیه السلام په دور کې یو سړی و موسی علیه السلام سره له ولیا موسی والله تعالی د خواست وکړه چې زه د حیواناتو په مجلس باندې پوه سم. موسی علیه السلام ته په دې کار منله، په دې کې د الله تعالی خپل راز دی، بس خپل کار کول نه. الله تعالی ته خواست وکړه چې زه د حیواناتو په مجلس او د حیواناتو په بیان او په خبرو باندې پوه سم. موسی علیه السلام الله تعالی ته خواست وکړه، الله تعالی ما د خیر او د شر اختیار و انسان ورکړی دی، بس دې په دا باندې نه پوهېږي، بس خواست ما ته وکړه زه به دې پوه کړم. نو موسی علیه السلام الله تعالی ته خواست وکړي، الله تعالی دې د حیواناتو په مجلس باندې پوه کړي. د په کور کې یو آس درلودی، وایي غوا درلوده، یو سپی درلودی او یو چرګ درلوده، کتاب لیکلی. نو دی چې کور ته راغلی ډوډۍ یې خوړل، دسترخوان یې یو ګواله راواستل یا غوښه وه، هغه دا سپی و چرګ ورته ولاړ و، دا ور وغورځول، چې ور یې غورځول چرګ هغه غوښه دستي پورته کړل. سپي ورته وویل ګوره دا غوښه زما کار دی، دا یو ګواله دا زما کار دی، نو ته بد کار کوې چې هغه ګواله وغورځوه، ته ګواله ته د خپله دا نه پورته کوه، ته څه کوې چې په دا کور کې دا ګولې پورته کوې؟ دا خو بد کار کوې، ظلم کوې. بلکې دی په ظلم کې انصاف پوه شي، ظلم کوې دا. نو چرګ ورته ویل ته غم مه کول، سبا د دا سیټ آس مري مردارېږي، بس بیا خپلې غوښې خوره. سیټ چې دا خبره واورېدله آس یې تر رسۍ ونیوی، آس یې خرڅ. دا بله ورځ بیا دا رقم ډوډۍ خوري، کتاب لیکي وایي دا غوښه یا ګوله یې ور وغورځول، بیا چرګ پورته کړل چټک، بیا سپي دا خبره ورته وکړل. چرګ ورته ویل ته غم مه کوه، سبا د سیټ غوا مري. سیټ غوا تر رسۍ ونیول، هغه یې خرڅه کړل. اوس ورځ یا دوې یا درې موده کتاب نه دی لیکلی، تېرې شولې، بیا دا رقم ډوډۍ خوري، شی ور وغورځوي، بیا چرګ پورته کړي. چرګ بیدار و، نو هغه چې پورته کوي سپي بیا ګیله ورسره وکړه، ده ورته غم یې مه کوه، سبا سیټ په خپله مري، په پاتاو کې خپلې غوښې خوره. هغه وګوري ور تا د آس وویله، بیا دې د غوا د وویله، اوس بیا د سیټ دا چمونه د ما سره مه کوه. دوی نه چمونه ولاکه در سره کوم. سیټ پاګل دی، د سیټ په کور کې پر یو مال باندې نقصان راکړي، خو سیټ یې په خپل سر برابروي، دی په خپله سره کوي، سیټ یې اړوي. سیټ اړیان چې اوس زه چم وکړم، وا خو یې تر رسۍ ونیوله خرڅ دې کړ، آس تر رسۍ ونیو خرڅ دې کړ، زه څه چم وکړم. نو بېرته موسی علیه السلام ته ورغلی چې موسی خلاصه ونې اوس تاوان پېښ. موسی علیه السلام څه مسله ده، نو ده دا کیسه ګر ورته بیان کړه. موسی علیه السلام ورته ویل چې ستا په کور کې یو مالي نقصان راکړی، هغه تا د خپله ځانه چپ کړي، لهذا هغه نقصان ستا پر سر شو، اوس دا ستا د سره نه چپېږي. بس دا اوس سار نه وایي دا سیټ وفات سیټ مړ شو، بیا به نو سپي په پاتا کې خپلې وښې کړلې. نو دا تر دې پورې کتاب بیا یو تبصره پر دې باندې کړ، پر دې واقعه باندې چې باید په کور کې یو نقصان پیښ شي، مالي نقصان و چاته پیښ شي، هغه په دې ناراضه نه شي، بلکې په دې د الله شکریه ادا کړي چې دا زموږ په کور کې د یو انسان پر سر باندې نقصان راکړی، یو مصیبت راکړی، هغه الله تعالی پر مال کوي، پر جایداد یې کوي، پر ځمکه کړه، پر پیسو یې کړه، په دې باندې باید انسان خوانه کې بد. نو انسان چې دی هغه همیشه پر یوه حالت باندې نه وي، بلکې پر ده باندې په زندگی کې مختلف قسم امتحانات ضرور راځي. ولې دا دنیا دارالامتحان ده، نو چې په زندگی کې پر هر انسان باندې ضرور او خامخا مصیبت راځي، غم راځي، فتنې راځي، آفتونه راځي. بیا د انسان لپاره څه کول پکار دي؟ نو د انسان لپاره دا پکار دی چې پر هر قسم امتحانات باندې د الله تعالی د طرفه پر راځي، پر دې باندې صبر وکړي او د الله تعالی و طرف ته متوجه شي، او دغه مصیبت زده انسان دغه تصور وکړي چې د کوم الله د طرفه و ماته به شمار نعمتونه راکول شوي. لہذا نو کچیر نن بیا پر ما باندې په هغه مال کې هغه د الله تعالی د خوا راکول شوي جایداد اولاد، په دې کې پر ما باندې امتحان وشي، بیا پر دغه امتحان باندې زه د الله سره راضي یم، ځکه د الله پر قضا باندې به هر انسان رضای، هر انسان به د الله پر قضا باندې راضي.